الله صلى الله عليه وسلم ندى الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. زمائی زرطن درو ددی غازی خانے علاقے او د پیر بابا د علاقې دوستانو ته بالخصوص او د ټول بونیر مسلمانانو ته بالعموم دا مبارکباد ورکوم چې نن دلته په غازی خانه کې ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی امیر حسن صاحب حفظه الله دارالفتاء قائمه کړه. زما په خیال په بونیر کې دارالفتاء نشته. دا لومبی دارالفتاء ده چې دې دلته قایمه کړه. د دې بسي د دې به یو څو فایدې وي. یو فایده به دی چې دلته به یو خشته کتابخانه مکتبه وي، نو که کوم علما د هغې نه استفاده کوي فایده اخلي نو هم راتلی شي. دویم دا دی چې د دې علاقې د خلکو مسایل به حل کېږي. دینی مسائل به ستاسو نورو مدرسو ته لرې لرې لیږئ، اوس به دلته دارالفتاء ته رالیږئ، د ډاک په ذریعه هم رالیږلی شئ، په خپله هم راتلی شئ، او د هغې نه علاوه د موبایل په ذریعه دوی به تاسو ته بیا څه خپلې نمبرې شایع کړي وبښئ، په هغه نمبر باندې تاسو دیني مسله رالیږلی شئ او د هغې سره خپله پته رالیږلی شئ. دی به د ډاک په ذریعه یا د موبایل په ذریعه ته درلیږي. ستاسو دیني مسایل به د ښه جیدو او قابلو علماو مفتیانو ډېرې نګرانۍ حل کېږي. دریم به دا فایده چې دلته ما مفتي صاحب ته ومې تخصص فی الفقه به شروع شي انشاءالله. کم علما چې د مدرسو نه فارغ شي د دوره حدیث نه، نو خلق خو به ډېر کوي مطالبه، دوی به د هغې دپاره یو کرایټیریا او طریقې کار به مقرر کړي. نو دوی به خپلې اندازې ته وګوري چې 10 کسان یا 20 25 30 ځکه ډېر کسان به رجوع کوي، خو ګورې دې کې د ډېرو کار نه کېږي. څومره چې کم وي نو دا به تکړه مفتیان تیارېږي، او چې ډېر وي نو هسې نوم به یې وي او تکړه به نه وي، ځکه یو کس باندې پوره محنت پکار دی. د وفاق نصاب دې دوی وګوري او د کراچۍ د نورو مدرسو ښه مضبوط نصاب دې وله کېږي، او دلته یې د مفتیانو دپاره باقاعده تخصص پیریډونه شروع کړي. یو کال کې هم جوړېږي، خو هغه ډېر کمزوري وي. د 2 کالو چې کوم نصاب او کورس دی هغه دې شروع کړي انشاءالله العظیم. نو دلته به دارالفتاء او دا چې کوم علما فارغېږي هغوی به تخصص کوي فی الفقه، بیا به یو مقاله لیکي. نو دا ډېره غټه خبره ده، د دې به ډېرې لویې فایدې تاسو له راشي انشاءالله العظیم. تاسو به څه کوئ؟ تاسو دوستان خو ما اوس هم وایي په دې ټولو جلسو کې چې د بونیر خلک زما د زړه نه خوښ دی، زما د زړه نه ورسره مینه ده، او زموږ ډېر دوستان شاګردان په بونیر کې خواره واره دي. تاسو به د دې حوصله افزایي کوئ، او چې کوم مالدار دوستان دي هغوی به تعاون کوي، ځکه دا داسې وړه خبره هم نه ده، په دې به کافي خرچه راځي. نن سبا کتابونه ډېر ګران دي، دوی به دې نه د کمپیوټر انتظام کوي، دوی به دې لپاره د فوټوسټیټ د مشین انتظام هم کوي، د پرنټر انتظام به هم کوي. نو دا ډېر ګران څیزونه دي. نو که څوک داسې زما اواز اوري، اغرونه چې هغوی په بار ملکونو کې دي، بالخصوص د بونیر دوستان په ملیشیا کې ډېر دي، موږ ورته دعا کوو دغه مسافرو ته چې الله خیر او برکت نصیب کړي، الله وله روزي اسانه کړي، سفر د مشکلاتو نه وساتي. نو چې څوک زما اواز اوري نو هغوی ته هم دا درخواست دی چې دا یو نوې اداره دارالفتاء په غازي خانه کې جوړه شوه، نو هغوی دې مو سره تعاون وکړي. دوی د کمپیوټر یا د پرنټر وغیره د هغې بندوبست پکار دی، او د کتابونو بندوبست هم پکار دی، او دوی به ځان سره ګڼ شمېر علما نیسي، مفتیان، مدرسین،
د هغې تنخواګانې به د بجلۍ خرچې به دا ورته تاسو برابر کړئ د دین لوی خدمت دی انشاءالله دا به د ټول بونیر دپاره د سعادت او برکت او د دینی مسایلو د حل ذریعه ګرځي دعا ورته وکړئ یا الله